قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون ودې آیاتونو کې مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مطالبه د معجزې کېدله او کله ته مطالبه د عذاب کېدله د معجزې مطالبه لولا نزل عليه آیه او کله د عذاب مطالبه کوله چې مونږه نه مانو نو کوم د عذاب راشي دا غي اعتراضونو جواب کی دی آیات کی نفی د تصرف او د علم غیب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په انسانانو کې اعلی انسان او الله رب العزت ډېر نږدې انسان عالم الغیب هم نه دی او کارساز او متصرف هم نه دی عالم الغیب دی او نه کارساز او متصرف سے داغنا دا قسم مطالبات دا غلط کی عام طور د مزاج دا عوام داوی چاغی د یو سیز حقواله معلومي نو هغه سره تول داوی چې کله بندا د خبره ومني نو مال او دولت هغه ډیریږي نو په مادیات باندې هغه حق معلومي چیارا دی مولا سره تعلق لري اول بیا د سړی کاروبار ډیر مزیداری نو هغه یو عالم سره خېګړه کول یا هغه سره تعلق لرل د دې لپاره کې چې زمونږه دنیا خشي دا الله د رضا لپاره نه کوي نو یوا ټول داوا مدازه چې حق پدې معلومي چې د سره باندې او ځای شي او د خبره ومني نو کاروبار ترقی کوي او بیماری ختمیږي او مال ډیریږي یا غسر مال ډیر وی خلق کو یاره پلان کې استاد بمانی په مادیات باندې حق معلومي دویمه طریقه داوی
چې داسې او کارو کی چې منګه په یو چوک باندې یا دې څنګه لا سوچت کی او زمونږ یو کارو شي یا څوک د خلاف کوي هغه چاته اور اخلاص کی څوک دل سو پر کوي د لاس مات شي څوک دې جیل تکي باغی باندې خارخ لګي په داسې طریقې سره بس خوشې دې لاس اوچت کی او سچل کیږي نو خیر قیادت کارونه او دیوی ټک پټک ته په دې باندې هغه حق معلومي د نبی عليه السلام سره دا کول وای ته خواري ملګری دی خوار دی کته په حق باندې او توای چې زه د آسمانی حکومت نمائنده ما او بزمکه باندې د اسمان حکومت نافذ کوما نو پکار دا چې په دې زمکه کې بلا خزانی دي بلا خزانی دي په دې زمکه کې هغه راو باسا د عوام بلین خشي تبام خشي حکومت سے بدم خو نه چلیږي حکومت لا خزانه بکار دي مالونه دولتونه بکار دي ته په سبانه حکومت چلای په چوبې چلای تاسو سره مالیات نشتا مالونه دولتونه عہدی هغه در سره نشتا نو یوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا وایي دوی می وایل ایمنګا تا وو تکو نو عام زموږ انساني دا څکم یو کمال له بتا کی چتیال تک پټکا غکارو کی روحانیت سے آلاوی سنگ لا سوچت کے منتباشو او یا ته ډوډاو نو خوري چاونس کی ودونهونه کی تام زمون کو شانتی باندې آدمي ته زمون نه په فرق باندې نه استاد تابعداري ته مونږ تیار نه یو تابعداري ته تیار نه یو قران کریم دغه ذهنیت جواب کوي چې دا غلط ذهن دی حق په مادیات نه معلومیږي حق چې دی نو دا په خیرو و غیره باندې نه معلومیږي یا په مادي طرقه نه معلومیږي ان اتبع الا ما يوحى الي د دلیل تابعداري وکا او په دلیل بس روان شه دا ټول بریک دا چیرې پیسې شته او خزانه شته او که خزانه نشته دا خو بیا د الله تابعداري نشوه دا څه قسم مطالبات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه کېدل لکه سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 اتیایم
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا. دا مادیات عندي خزائن الله. مکه کې د اوبو پلانو کا نهرونه پکې نشته، باغات پکې نشته، د باغونو بندوبست وکړه. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا. دا روحانیت ده. اسمان نارتاو کبو منبانی چلقرار تاو کا او یکون لکا بیتم من زخرف او ترقا فی السماء. فرشتہ چی برخیجی اور آخیجی. دارنگی سورت فرقان آیت نمبر 7 نمبر آیت. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا. نه په خپل فرشتہ دا نو سره فرشتہ ملګری دا، خوراک کوي بازار ته ځي، انسان نه فرشتہ نه دا. لولا انزل الیه ملک، دا آسمانی حکومت ملګری وسره نشته کارنده قاصد. او یلقا الیه کنز او تكون له جنة يأكل منها خزائن الله. نما دیات شتے او نصر روحانی کمال شتے. دارنگ سورت زخرف آیت نمبر 30 کی ہوئی. 31 یو درشم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فغړ سړی مالدار باندې ولې دا قرآن نه راته چې د عبد المطلب په یتیم نصیب باندې راته. دارنگی 53 نمبر آیات کی موسیٰ علیہ السلام بارک فرعون ہوئی فلولا القی علیہ اسورۃ من ذهب او جاء معه الملائکۃ مقترنین. من سره مالیات تی مال او دولت تی حکومت پہ چلاول شو دیو وسبانی حکومت چلی. فلولا القی علیہ سورۃ من ذهب او جاء معه الملائکۃ مقترنین. قرآن کریم نبی علیہ السلام اخلبان داغی جوابونه کوي. زما فوق البشر نیم، داسې مخلوق نیم چې د بشر نه بری، نه الہیم نه ملکیم. خدای نیم چې تاسو له روزي سیوا کوم او خلکو له مالونه دولتونه ورکوم. دا زما کار نه دی. نه فرشتایم چې داغي صفات حکم لوازمات. زه یو بنی آدمم، فرق د وحی دی. بنی اسرائیل کی ویل سبحان ربی هل کنتو الا بشر الرسولا. تاسو به ما د سګومان شوه دی، تاسو ما ته خدای وای، تاسو ما ته فرشتہ وای. زه یو بنی آدم یم، خو فرق دی رسولا استاد یم. تاسو رسولان نه او زه رسول یم. نو نه الہ یم، خدای یم
او نه فرشتہ یم نه فرشتہ یم هل كنت الا بشر رسولا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ورتوا نوامتا استاد ما سره دي الله خزانه درزه خزانه چاله لګ ورکم چاله ډیر ورکم د مال او دولت خزانه تاسو مالدار کم تاسو له صدر کم حضرت تانوی رحم الله تعالی ذکر کړي وی دنیادار اغی د عالم سره تعلق لري زنه بګداسي چې د الله د رضا لپاره چې تعلق د الله د دین لپاره ولري او د الله د رضا لپاره ولري او د الله د دین په خاطر دا غمرسته او ملګرتیا کوي خو ډیر داسي وی دنیا والا شاه مالدار سره تعلق لري د دې په خاطر چې زمونږ دنیا کې برکت راشي مونږ د مصیبتونو نه بچو او په مال او دولت کې برکت راشي او علامه دای په یو کال دو تعلق لري او خواندونه کی د مال طرفیونه کی او بچی پس پوزیشن وانلی ویدا سے گپتے مړه نو پریږي بیا داغه تعلق چې دی نو پریږي واپس شي دا غینا دینه معلومه شو چې دا تعلق د الله د رضا لپاره نه او د الله رب العزت د دین لپاره نه ولا اقول لكم عندي خزائن الله نوام تاسو ته چې ما سره دي خزانه د الله ولا اعلم الغیب او نو وام دا چې زه پوهیږم په پټو باندې دام نو چې زه په پټو پوهیږم دا الله چې دې دا اصل کې د لا اقول لكم اعاده ده دا مخ چې لا اقول لكم دا داغه اعاده ده الله یعنی لا اقول لكم عالم الغیب نوام تاسو ته چې پوهیږم په پټو یعنی دا زما صفت نه ده چې زه په پټو باندې پوه شم او دا د نبی علیہ السلام بی ادبی او گستاخی نه ده نبی علیہ السلام په خپل وی چې زه په غیب باندې نه پوهیږم او دارنګي الله رب العزت وتوي لا تعلمهم نحن نعلمهم تین پیجنې مونږه پیجنو نو دا نبی علم غیب دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بندگی ده او دا به ادبی نه ده چې ګینه دا به ادبی شي لا عالم الغیب غلط معنی کول تحریف وی یو څنګه دا وای چې دا الله عالمو دا چې دی الله دا الله دی عالمو سره کی او دا فعل منفی کی او په اندی خزائن الله عطف کی لا اقول لكم نوام تاسو ته چې لا عالم الغیب زب غیب نه پوهیږم دا ارته نوم یعنی زه پوهیږم دا تحریف دی دا آیات کریمه غلطه معنا محسنات او عطف نوم خلاف دی او قران کریم د آیاتونو نوم خلاف معنا دا الله چې دین دا د عالمو سره نه دی
چې دا فعل منفی کې ته بلکې دا علامه وې د لا اقول لكم اعاده ده او عالم الغیب عندي خزائن الله تفتی نو لا اقول لكم عالم الغیب نوام تاسو ته چې څه پوهیږم په پټو ولا اقول لكم اني ملک او نوام تاسو ته چې هم فرشتہ یعنی چې دا کارونه وکم چې اخر قیادتي او یا تاسو پخپل یا تاسو اسمان ته وخیجو ولا اقول لكم اني ملک ان اتبع الا ما يوحى الي نو فرق سره او ستابیا سے حیثیت ته نو جواب ان اتبع الا ما يوحى الي دې سوالونو جوابونه مو شو چې دوی ملګری دي خوار دي او تخواري یا منګلا صفا ډیره د سرو زرو کا جواب ما سره خزانه د الله نشتا بیا سوالو کو ویزای نو خیا را خزانی دی کم ځای العالم الغیب بیا زمونږ او استاد سفر راځي توم خوراک کې موږ هم خوراک کو ویلا اقول لكم اني ملک فرق سره ان اتبع الا ما يوحى الي دا فرق دی مولانا سیندی رحم الله تعالی ذکر کړی دی چې آیات کې دې طرف ته اشاره ده چې پیغمبر دې لراځي چې انسان خپل اعلی مقام ته ورسي او د انسان اکبر سره ولا مشابهت پیدا کی حضرت القدس ته ورسي اصل مقام د انسانیت چې ده واغې ته ورسي داغه ته رسیدو لار آغا خزانه مادیات لري او آغا په چوپ باندې د فرشتو په شان خطل لري آغه ته رسیدو لار وحی الہی ده او داغه تابعداري ده په مالونو دولتونو باندې او په چوپونو باندې کرامتن په چوپ باندې بار نشي رسیدلې او اعلی مقام ته نشي رسیدلې کدا د فرش انسان د اسمکه انسان دې بار رسیدل غواړي نو ان اتبع الا ما يوحى الي واعتصموا بحبل الله دا الله رسای کله کوي وي د بارنه چې کوم علم راغله او د بارنه چې کوم قانون راغله نو هغه وي ان اتبع الا ما يوحى الي د تابعداري نکوم مگر دا وی څوې کړی شي ماتا قولوا توا ال يستوي الاعمى والبصير هل يستوي الاعمى والبصير ندی برابر وړاندولیدون کې آیا برابر دی استفهام انکاری یعنی ندی برابر وړاندولیدون کې دا ټول برابر ندی وړاند گمراه او بصیر هدایت یافتا چا منلوی هدایت مومی دویم اما د وحی رد کون کې چاغه وحی د الله رد کی وحی رد کون کې او بصیر په وحی باندې عمل کون کې چې چا قران رد کو نو داړو دی او چا چې په قران عمل وکړ لیدون کې دی درم اعما
مدعی د الوهیت او ملکیت چې څوک دعوه کوي چې زه خدای یم او یا فرشتہ یم یا پیغمبر دا ګمان کوي چې بده کې خدای توپ دی یا فرشتہ نو دا اړوند دی او بصیر نبی له د نبوت حیثیت ورکوونکی نبی له د نبوت او د پیغمبرای حیثیت ورکوونکی قل علی استوی الاعمى البصیر واتوا ای برابر د اړوند ولیدونکو افلا تتفکرون وای تاسو فکر نه کوئ سوچ نه کوئ یو چې بنده او الہ پیژنئ چې بشر او ملک پیژنئ تاسو د مخلوق او د خالق فرق نه پیژنئ او تاسو د بنی آدم او د فرشتي فرق نه پیژنئ نو یو دی کی فکر نه کوئ دویم افلا تتفکرون آیت تاسو فکر نه کوئ چې بغیر د وحی نه نجات نشتا د کامیابی ذریعہ او د نجات ذریعہ چې دا هغه د الله رب العزت وحی ده دینه بغیر خلاصون نشتا او دینه بغیر کامیابی نشتا مادیات پرې دی او غلط مطالبه پرې دی راشي او تابعداري وکړي دا الله رب العزت کتاب او دا الله د شریعت